یو نوم دی al-akhad د دې معنی اکیلا او تنها ته ویلی شي وایي چې چا روزانه al-akhad جل جلاله یا احد جل جلاله د دې وظیفه روزانه هغه د وکړه 1000 پیرې او یا داسې وي چې الواحد الاحد وظیفه وکړه 1000 پیرې نو د ده په زړه کې به الله تعالی خپل محبت واچوي د مخلوقه محبت به دې الله وباسي د غیر الله خپل مینه پکې واچوي او د مخلوق هغه یره د غیر الله هغه یره به یې زړه نه وځي خپله یره پکې واچوي او دکه شان که چا اولاد دي نو هغه یې دکه ټکي ځان له ولیکي په کاغذ باندې او هغه دې ځان سره وساتي او کېږدي جیب کې کېږدي یا پټوه کې کېږدي نو ځان سره یې دکه al-akhad الصمد یا الواحد الاحد دا دې ځان سره دا کاغذ ساتي الواحد الاحد انشاء الله تعالی اللہ تعالی باندې کومه اولاد ولې الله تعالی القادر جل جلاله او یا داسې چې یا قادر جل جلاله د دې هغه وظیفه کې چې کوم سړی روزانه دا 100 پیرې ځان له وایي انشاء الله تعالی الله تعالی به د دشمن او هغه دشمن باندې الله تعالی ذلیل او رسوا وکړي او که دی یو مصیبت او تکلیف کې ګرفتار وي اللہ تعالیٰ باید آگا دشمن و مشکل با اللہ نرے اوپر گئی جسوک داگا وظیفہ 41 پیری داگا روزانہ آگا گئی یا قادر وظیفہ روزانہ سال نصار گئی اللہ باید دا مصیبت آ تقریب وال اللہ نرے اوپر گئی نبکار چمین یا قادر دا وظیفہ روزانہ 100 پیری یا کو سنگ چاول دا دشمن دا ذلیل کونے مارا چتا با حقا بانی گانا او یا تویم وظیفہ کی دانا چې 41 پیری ځان نه وایي چې څه مشکل الله بنا غلې